ام لم تنذرهم لا یؤمنون. برابر دی په دوی ویرول ستا دوی لرا او نه ویرول ستا دوی لرا، ځکه چې دوی ایمان نه راوړي. علامه بیضاوی رحمه الله یو څلور خبرې بیانوي. اول د سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، د دې جملې ترکیبی نحوی بیانوي. دا به ذکر سی خبرو اننا. دویم بحث یو درې اعتراضات او د هغې جوابات، دا به ذکر شي. والفعل انما یمتنع الاخبار عنه. دریم بحث د انذار معنا او د یو سوال مقدره جواب، دا به ذکر شي. والانذار التخویب. څلورم بحث انذرتهم کې د اوو قرتونو بیان. اول بحث د دې جملې ترکیبی نحوی څه دی؟ دې کې دی وایي دوه احتمال دي. اول خدا سے دا چې سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، دا ټوله جمله خبر د ان ده. الذین کفروا دا اسم شو، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم دا خبر شو. لا یؤمنون دا مستقله جمله ده. نو چې دا خبر شو نو دا سواون په څه مرفوع دی؟ د سواون رفع په څه بنا ده؟ دې کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی چې سواون مصدر دی او انذرتهم ام لم تنذرهم دا فاعل دی. مصدر سره د فاعل نه دا خبر دی ان شي، بیا به مفرد شي، شبه جمله بشي. دویم دا دی چې انذرتهم ام لم تنذرهم دا مبتدا مؤخره ده، سواء علیهم دا خبر مقدم دی. خبر سره د مبتدا نه جمله دا خبر د ان شي. په پوه شوئ؟ خبرو ان دا ټول عبارت سواء علیه انذرتهم ام لم تنذرهم دا د ان خبر دی. سواء څه صیغه ده؟ و سواء اسم مصدر دی بمعنی الاستوا، په معنا د استوا سره. استوا مصدر دی، سوا په معنا د استوا سره. استوا یستوی استوان. سوا اسم مصدر دی. ښه، سوا قرآن کریم کې په معنا د وسط سره راځي، درمیان. قرآن کې الله وایي فرآه فی سواء الجحیم. څه معنا ده؟ فی وسط الجحیم. نو سوال دا دی چې دا سوا اسم مصدر شو، نو بیا دا صفت څنګه واقع کیږي؟ د کلمتین سواء بیننا، کلمتین موصوف دی او سواء بین سواء دا صفت. صفت خو حمل په موصوف او مصدر خو نه حمل کیږي. یا کدا خبر شي د انذرتهم د پاره، خبر مقدم، نو خبر خو نه حمل کیږي، نو دلته مصدر خو نه حمل کیږي. دلته څنګه مصدر خبر جوړ؟ سوال باندې پوښ دې جواب کوي. نوعیت به کما نوعیت بالمصادر. توصیف واقع شوی دی په سواون سره، لکه څنګه چې توصیف واقع کیږي په نورو مصادر او مبالغتن. کما قال الله تعالی، لکه الله تعالی وایي تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم. یوې کلمې ته راشئ چې زمونږ او ستاسو په منځ کې برابره ده. نو سواء صفت دی د کلمتین کنه.
پې پوه شوئ که نه دا مبالغتن دا سواین مرفوع دی بیانه خبر و ان چې دا خبر دی ان دی وما بعده ما بعد انذرتهم لتنذرهم مرتفع دی به په دې سره الفاعلیت کأنه قیل ان الذین کفروا هغه کسان چې کافران دي مستوین علیهم انذارک وعدمه برابر دی په هغوی باندې ویرول ستا او نه ویرول ستا هغوی لره د دلته کې دوه مجازونه وشو یو دا چې سوا په معنا د استوا سره او دیم دا چې استوا په معنا د مستوي سره پې پوه شوئ دا یو دیم احتمال او بأنه خبر لما بعده یا دا خبر دی د ما بعد انذرتهم ولم تنذرهم دا مبتدا ده نو بیا به معنا داسې شي انذارک وعدمه سیان علیهم ویرول ستا او نه ویرول ستا برابر دی په دوی باندې پې پوه نه شئ تاسو والفعل انما یمتنع الاخبار عنه دا دویم بحث دی او درې اعتراضات او د هغې جوابات اول اعتراض دا دی چې انذرتهم ام لم تنذرهم دا خو فعل دی او تا مبتدا جوړه کړه او سواون علیهم دی ورته خبر جوړ یو یا دی سواون علیهم مصدر که و انذرتهم لم تنذرهم دی مصدر د پاره فاعل نو فعل مسند الیه واقع او نحو امیر کې تاسو مونږ ویری دي چې فعل مسند باشد و مسند الیه نتواند بود مسند الیه نشي راته ویریم دي کنه نو دې جواب کوي خلاصه د جواب دا ده د فعل دو معناګانې یو معنا مطابقي ده او یو معنا تضمني ده معنا مطابقي د درې څیزونو نه جوړه ده څو څیزونو نه درې څیزونو نه حدث او نسبت او زمان نو د فعل نه خبر اخبار نه ورکول کیږي د فعل نه اخبار نه ورکول کیږي مراد شي چې دا درې څیزونه دي او که د فعل نه مراد معنا تضمني شي چې حدث دی نو بیا خو اسم شکل پې پوه شئ نو دا انذرتهم ام لم تنذرهم نو به انذار او عدم الانذار مراد شي انذار او عدم الانذار او دا خو اسمونه دي دې ته اسم تعویلي وایي دې ځای پورې پوه شئ یا دا ده چې مراد ترېنه مطلق لفظ شي څه ترې مراد شي لفظ شي لفظ هذا القول والفعل انما يمتنع الاخبار عنه د فعل نه اخبار ممتنع دی اذا اريد به تمام ما وزیره چې کله مراد تمام ما وزیره شي اما لو اطلق که چرته مطلق ذکر شي و اريد به اللفظ مراد ترېنه لفظ شي ومطلق الحدث و مطلق حدث مراد شي المدلول علیه ضمنا چې د فعل مدلول علیه دی ضمنا علی الاتصاب مجاز په طریقې سره مجاز دا چې ذکر د کلو شي چې فعل دی مراد ترېنه جزئی چې حدث فهو کالاسم فی الاضافة نو دا فعل د اسم په شان دی په اضافت کې او په اسناد کې الیه دی ته که قولی تعالی لکه دا قول د الله تعالی و اذا قیل لهم آمنوا دلته آمنو اوس نائب فاعل دی د قیله دپاره او فعل دی یا دا قول د الله تعالی یوم ینفع الصادقین صدقهم ینفعو په معنا د نفع سره دی نفع یا دا قول چې تسمعو بالموعدی خیر من ان تراهو نو دلته معنا دا د سماعو که بالموعدی خیر من ان تراهو د تسمعو نه مراد شی ده سماع ده چې د موعدي خبرې اورې دا ښه ده د دې نه چې ویې ګورې د کتلو شی نه و که نه خلک به ویلې موعدي دی او موعدي دی ډېر مشهور او څوک ورغلی چې دا وګورم چې ویې کتو ډېر بدرنګ او بد شکل نو دا دی تسمعو بالموعدي خیر من ان تراهو نو تسمعو په معنا د سماعو که دی بغیر د ان نه دې ته تجرید د فعل وایي بغیر ان سره خو کېږي که په دې جواب باندې تاسو پوه شئ وانما عدلها هنا عن المصدر الى الفعل دا دفعه د دویم اعتراض ده
دویم اعتراض دا دی هر کله چې معنا مصدری مراد وا څه مرادو معنا مصدری نو بیا پیل چې ذکر کو مصدر ولې نه ذکر کو په خپل مصدر ولې نه ذکر کو چې انذار وکړه و عدم انذار وکړه انذرتهم نو دا پیل ذکر ولې کا نو دې جواب کوي او دوری وکړه دلته د مصدر نه پیل تا لما د دې وجنا پیه من ایهام التجدد ځکه په دې کې ایهام د تجدد دی پس کې په پیل کې ایهام د تجدد دی تاسې په دې پوه شئ په مصدر کې خو تجدد نشته بار بار ویرول پې پوه نه شئ تاسو وحسن دخول الحمزة وأم علي لتقرير معنى الاستواء وتأكيده دلته اعتراض دی دا غي جواب دی دا دریم اعتراض او جواب شو سوال دا دی چې دلته په پیل په حمزه راغلی دا او لفظ ام هم پې راغلی دی انذرتهم ام لم تنذرهم او حمزه استفهامیه او ام دا وضع شوی دی د تعیین د احد الامرین د پاره گویا حمزه او ام د داخل کېدلو مقصد دا دی چې دلته لا علی التعیین یو شی مراد دی متعدد سیزونه مراد نه دي بلکې یو شی مراد دی او د سواء نسبت متعدد طرف ته کیږي د سواء نه دا معلومیږي چې دلته متعدد مراد دی یو شی نه دی مراد عرب وی استوا وجوده وعدمه داسې نه وی چې استوا وجوده او عدمه یو شی نه وی نو د استوا نسبت دوو سیزونو ته کیږي متعدد او د حمزه او د ام نه دا د څه دپاره دی د تعیین د احد الامرین دپاره په سوال تاسو پوه شئ دې جواب کوي خلاصه د جواب دا ده چې دلته حمزه او ام په اصلي معنا نه دي چې هغه استفهامي معنا ده بلکې په غیر اصلي معنا استعمال شوي دي اصل معنا د حمزه او د ام استفهام عن احد المستویین فی علم المستفهم یعنی د دوو سیزونو نه د یو د تعیین سوال بیا پکې تجرید وشو د معنا د استفهام نه صرف استوا پکې باقی پاتې شو حمزه او ام د څه دپاره شو د استوا د تعیین د احد الامرین دپاره نه بلکې صرف د استوا دپاره استفهام ته ختم شو نو سواء هم د استوا دپاره او حمزه و ام هم د استوا دپاره پې پوه نه شئ تاسو دلته به په تاسو یو قوي اعتراض وارد شي هغه دا دی چې سواء علیهم خبر مقدم شي انذرتهم ام لم تنذرهم مبتدا مؤخره شو نو حمزه او ام هم د استوا دپاره شو او خبر سواء دام د استوا دپاره شو نو دا خو هم اولی شو خبر بعینه مبتدا شو اگر چې جایز دی خو مفید نه دی که نه انسان تاسو ویلی دي که تاسو په دې پوه شئ تاسو به جواب وکئ دلته خو دې خبره ټیک وکړه چې په دواړو طرفونو کې استوا راله نو خبر بعینه مبتدا شو خو په لفظونو کې خبر بعینه مبتدا شو حقیقت کې نه دی ولی د اول مستویانو نه مراد مستویان په علم المستفهم دي چې کوم په مبتدا کې ذکر دی انذرتهم لم تنذرهم او د دویم مستویان نه مستویان په عدمین نه پاکی دي پس کې نو بدل شو استوا خوش دواړو طرفونو کې راله خو استوا بدله شوه که د یو نه مستویان په علم المستفهم په مبتدا په جانب کې چې کومه استوا ده او د خبر په جانب کې چې کومه استوا ده د دې نه استوا په عدم النفع نو خبر بعینه مبتدا پې پوه شئ تاسو ګورئ وحسنا خد دخول د حمزه و ام علی په دې باندې لتقریر معنی الاستواء دې د پاره چې معنا د استوا مضبوطه شي و تاکید یو د تاکید د پاره فإنهما دا حمزه و ام جردتا عن معنی الاستفهام
تجرید پکې شوی دی د معنا استفهامینا لمجرد الاستواء استعمال شوي دي صرف د استوا دپاره کما جردت حروف الندا لکه څنګه چې تجرید شوی په حروف نداو کې عن طلب د طلب نه حروف ندا د څه دپاره دي طلب دپاره هو المطلوب اقباله بحرف نائب منا بعده خو طلب نه پکې ته تجرید وکړي لمجرد التخصیص صرف د تخصیص دپاره حروف ندا ذکر کړي په قولهم په دې قول کې چې اللهم اغفر لنا ایتها العصابه خدای بخنه موږ ته وکړي خاص دغه زمونږ ډلې ته یا ایتها العصابه نو یا ایتها یا د طلب دپاره نه ده بلکې د تخصیص دپاره ده ها معنا بداش اغفر لنا مخصصین بالغفران او عصابه یو جماعت د خلکو ته وایي دا درې اعتراضات د پښو دریم بحث انذار څه ته وایي والانذار التخویب ته وایي ویرول اريد به التخویب من عذاب الله مراد په دې سره تخویب د خدای د عذاب نه دی د خدای د عذاب نه وانما اختصر علی دا یو اعتراض جواب اعتراض دا دی چې قرآن کریم کې خو بشارت او تخویب دواړه ذکر کیږي نو دلته صرف تخویب ولې ذکر او چې انذار ذکر کاو نو بشارت ولې نه ذکر کاو په پوه شوئ دی جواب کوي خلاصه د جواب دا ده چې دا انذار اوقاف القلب دی او اشد تاثیرا په نفس دی ولی ځکه په انذار کې دفع د ضرر ده او په بشارت کې جلب د منفعت دی او دفع د ضرر اهم ده د جلب د منفعت وانما اختصر علی او اختصار وکړی شو علیه په دې انذار باندې نه په بشارت ځکه د اوقاف القلب دی و اشد تاثیرا په نفس او زیات تاثیر کوونکی دی په نفس کې د دې حیثیت نه چې دفع د ضرر اهم ده د جلب د نفع نه فاذا لم ينفع چې کله انذار چاته فایده ورنکي فیهم په دوی کې کانت البشارة بعدم النفع اولا نو بشارت په عدم نفع سره اولا دی خوږو خبرونو خو بیا څوک فایده نه اخلي که څلورم بحث اووه قیرتونه دي په انذرتهم کې اول قیرت و قرئه او لوستل شوی دی انذرتهم په تحقیق د حمزتینو انذرتهم و تخفیف ثانیه بین بین او داسې شوی دی چې دواړو کې د تحقیقي خدا دویمه دی کې د تخفیف وشي او بین بین وشي بین بین څنګه تلفظ به کېږي څنګه تلفظ به کېږي انذرتهم دې ته تخفیف دریم وقلبها الفا چې دا دویمه حمزه په الف بدله کې انذرتهم بشي خو دی وایي وهو لحن دا غلط ولی ځکه لأن المتحرکه لا تقلب په الف نه بدلیږي یو بل ولأنه یؤدي الى جمع ساکنین علی غیر حد دا مبزي کېږي دې ته چې جمع د ساکنینو دی علی غیر حده راشي په پوه نسته ځکه الف بم ساکن شي او نون بم ساکن شي انذرتهم دا درې قرته شو څلورم وبتوصیف الف بینهما محققتین الف په منځ کې راوړه په داسې حال کې چې د حمزې دواړه انذرتهم وبتوسیطها او یا داسې وکړه چې الف په منځ کې راوړه او ثاني بین بین کا انذرتهم وبحسب الاستفهامیه دا شپږم قرت ده استفهامیه حسبک استفهامیه حسبک حمزه استفهامیه وبحسبها داوم قرت استفهامیه حسبک او القا د حرکت د دیو کپاغه ساکن باندې چې مخ کې د دی نه دی سواء علیه ما انذرتهم سواء علیه ما انذرتهم په پوښتنه کې کنه دی په دا سيزونه خو تاسو ویری دي تجوید کې کړه بین او دا سيزونه ها ویری دي لا یؤمنون